لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله خالقنا العلي العظيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سناد وفاق ودقال الله جل جلاله عما نراده فقرآن عظيم فاكي وفرما اليوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أولا ما ترجمه تتويلت الله جل جلاله إنسان تويل چه إنسان يداركم وقت روان دي چغا نخط میدون که دی داغا حساب و کتاب دا دیر زیاد دی او دا یو ذریع قدر حساب کیجی مثقال ذرة خيرا يرى يا مثقال ذرة شرا يرى زیادہ کده شر ذریع ذریع قدر خیر ولا شر ولا انسان حساب کیجی کده شر ولا خیر ولا اللہ جل جلالہ فرمائے جہاں غورت چې د دنیا ټول بني آدم دا په مځکه کې د مدفون سي ختم سي کفر غلبه سي اسلام ختم سي د مځکه پر سر اسلام نام و نشان ختم سي د مځکه پر سر باندې د کفر تاریکیانی د کفر دغه رڼا زیات سپور رڼا بیا الله جل جلاله فرمایي چې بیا به د مځکې پر سر باندې یو نبی راولم چې هغه به د نبی علیه السلام په امت کې سمرل کېږي امتي به عیسی علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات بیا بیرته د اسلام غلبه راسي الحمدلله بهرحال څلوېښت کاله بعد به الله جل جلاله خپل یو دا رقم فرشتې ته اسرافیل علیه السلام ته ووایي
چې اوس د په شپېلۍ کې پوکه یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکي دا اواز بلمځکې څخه څومره خزانې دي څومره حیلې دي څومره نور ظاهرات کولا کرم وغیره نور څومره شیان مځکې پټ کړي دي دا به ټوله مځکه راتس کړي حتی کې فتأتون افواجا فمزكي څومره د بني آدم علی نبینا علیه الصلاۃ والتسلیم خلاوین سره تمنه پورې د ورځ قیامت ورځ د ورځ پورې چې څومره مړونه په مځکه پراته په زرو کلونه به شمار وخت تر څو خلق دا به الله جل جلاله بیرته جوړ کړي ژوندۍ وي کې برابر کې دا برابر په ټوله وسيرت الجبال فكانت سرابا دا شپېلې به د شپېلې نه لکه انسان چې په خوله یې سیټي ووایي یا د موټر یو ارام یا د بشي ارام یې سیټي ورکېږي له دغې شپېلې سره به دا ډبرې دا غرونه دا به وړی شي دا رقم وړی نه چې هغه د ټینګې پرېوځی پرتې وي دا رقم وړی لکه وایي نشته سلسلګي سره خلاص سلسلګي هوا یې وراسې سپکې واخلي دا غرونه به دا رقم شي ورځ به وي نری باران به وي د جمعې ورځ به وي دغه ورځ به الله جل جلاله شپېلۍ په اسرافیل علیه السلام باندې ووایي انسانانو په ټولۍ د میدان حشر ته روان محترم دوستانو میدان حشر په داخل انسان ځخه بعض روایت کې راځي سلامرګ له قبر عذاب له قبر له راحت یا له قبر له عذاب بیا بل نور بنځه حساب نور کېږي په قبر کې خدري حساب اوس بیا پنځه حساب نور کېږي جمهور علماء کرام دا فرمایي چې هغه ورځ محشر وي چې انسان به دا حال وکړي چې انسان وتا ته ما عمر درکړی تا عمر 25 کې تیر انسان ته به دا وایي چې ما تا ته عمر درکړی تا عمر 25 کې تیر وخت 25 کې تیر بیا ورته وایي چې انسان ما تا ته ځواني درکړی او طاقت مې درکړی قوت مې درکړی ولې الله پاک تا ته وفرمایل چې الله الذي خلقكم من ضعف قوة ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا انسان ځکه طاقت کې راولم بیا هغه د طاقت عبادت او ما ته خوند راکړي نو تا هغه طاقت هغه ځواني تا په چشت کې دریم به دا ورته وایي چې ما ورته دنیا درکړې وه دنیا مې درکړې وه بیا مې درته ویلي وو چې زه هغه ذات یم چې له ما سره که تجارت کوې زه در سره کوم مګر تا 25 کې صرف کړی 25 کې د خرڅ کړی انسان بلا جواب وي د انسان سره به یو جواب نه وي حتی کې انسانان به دومره په خپلو خولو کې ډوب وي ورځ په محشر باندې به انسانانو قد لس ګزه وي د هر انسان قد به لس ګزه وي بعض علماء کې بعض کتابو کې راځي چې تر لس نه بم زیات وي مګر لس ګزه به د انسان په خپلو خولو کې دومره ډوبي چې د خپل لس ګزه بدن بم دی له خولو نه سر نشي ستلی ایشي به مر به یوه نیزه ولاړی انسان ته بل انسان مور بل خپل زوی تشتي زوی بل خپل مور تشتي پلار بل لور تشتي لور بل پلار تشتي یو بل خپل قریب دوست به سره وي الله جل جلاله بدمر په قهر په غضب په غصه کې وي دومره په غصه کې وي
چې فوراً په دې ټکي اعلان وکړي وایي راوغواړئ مرګ راوغواړئ مرګ به راوغواړي مرګ ته به مرګ راولي مرګ به ختم کړي چې اوس دې بعد مرګ نشته د چا عذاب فیصله وسوه د چا د جهنم فیصله وسوه هغه به عمر ابد په هغه جهنم کې به پروت قرآن پاک آیات جل جلاله آیات ترجمه ده الله جل جلاله فرمایي چې ورځ په قیامت د هغې جهان د دې جهان 50,000 کاله یو ورځ د هغې یو ورځ نو دغه 50,000 کاله وخت د انسان او بیا کوم حال کې د انسان به د کوم شي حال ورکړي د ځوانۍ او که د وخت او که د عقل د سوچ او د دنیا کوم شي سوچ کوم شي جواب ورکړي محترم دوستان څومره انبیاء کرام دې دنیا ته راغلي څومره اصحاب کرام دې دنیا ته راغلي څومره تابعین تبع تابعین مجتهدین ائمه مجتهدین علماء کرام مفسرین محدثین راغلي دنیا څومره نیکان اولیاء کرام دې دنیا ته راغلي الله جل جلاله رسولي محترم دوستان دا ټول به نفس نه یو دا ټول به الهي بس پر ما رحم وکړي پردگار پر ما رحم وکړي جهان څومره نیک سړی جهان څومره غټ نبی جهان څومره غټ تابعی یوه خبره انسانانو په خپل غم په خپل درد کې به دومره زیات مشغول وي دومره زیات به مصروف وي دومره زیات په درد کې وي چې هغه انسان به له ډېره درد له وجې څخه ډېر د غله خلو له بدبوی له وجې څخه هغه انسان په دغه کې بېهوشه کړو د ځان په حال کې بنې چې راپورته کېږي او بېرته به بېحاله کېږي چې راپورته کېږي او بېرته به بېحاله کېږي درد به نشي برداشت کولی محترم دوستان یو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا راته یو کنج کې ناره کې یا رب امتي امتي یا رب ازما امت یا رب ازما امت یا رب خپل لور نه وای خپل اولاد قاسم طاهر عبد الله دا نه وای خپل لور مبارک نه وای خپل بیبيګان مبارک نه وای خپل نسیان حسن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمای نور خاص یاران دوستان حضرت حق چاریا هغه من نه اخی ټوټل کل مجمع امت دغه مبارک په الله جل جلاله تعالی باندې د الله قهر او دمر په جذبات کې وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمایي چې یا رسول الله ته ما د څه یو امتی کې راپورت سو ما د ستاسو امت حساب ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام اول ور الله جل جلاله دا خپل خوږ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمل نامه ورته پیش کړو الله ته د الله جل جلاله قهر غضب دغه جذبات د بنیمه صلات ختم بس بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا عمل نامه دغه کاغذان دغه حساب کتاب ورکړل عمر رضی الله تعالی عنہ څنګه سره حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ څنګه سره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د الله جل جلاله ولیارته جنگ ته مجرمانی چې د کم چا په کور کې څومره شوي هغه دراړدلې دي چنده کې رواج ټول لاړه هر چا خپل ډېر شان لاړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټاټ کپڑے اغوستل یو د الله او د رسول په کور کې لکه نور ټوټل شان تر لیکن نور اصحاب کرام هم ډېر شان تر د هغه صحابي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا څنګه صحابي و چې د عمل نامه د الله جل جلاله فرغ وسخت مسله دا هغه صحابي وي چې د دل وجه څخه تر اوسه پورې په مدینه او په مکه مکرمه کې تر اوسه پر زلزلہ نه راغلي له دل وجه څخه تر اوسه پورې عدالت قائم دی دا عدالت دا د حضرت عمر رضی الله عنه
عدالت فاروق اعظم محترم دوستانو عمر رضی الله تعالی څخه چې دنیا رخصت شوی کتابو کې راځي 2 کاله بعد 13 کاله بعد حضرت علي کرم الله وجهه څلورم خلیفہ هغه ستم په خول عمر رضی الله عنه نور ته وایي فرمایي چې عمر تشرب دنیا رخصت شي د تاسو الله څه وکړ او استاد په بدن باندې دومره خلی ولې روان ته ولې دومره په خلو کې لوندې ولې دومره ستړی ښکار کېږي دو علي رضی الله عنه ته ویل چې علي اے شیر خدا زه ما چې څوم د ستم د دنیا ته تیز تلم تر اوسه پورې ما الله جل جلاله د خپل باچې حساب کتاب ټول نن باچې حساب کتاب پاره اوس استاد روان ما د خپل باچې حساب په دغه لس کاله په دغه 2 کاله کې پاره کړل ما د حساب وکړ بیا به الله جل جلاله قهر غضب دا به ختم سي بیا به حضرت عثمان عفان ابن عفان رضی الله عنه دا څنګه سره نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ورته چې یا رسول الله زه اوس یو غوډه واړم نشم او غواړم هم دغه قسم حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ویل حضرت عثمان ته وایي استداره کوم څه دغه درکې یو اوس درکې یا یې څه روپۍ درکې یو څه غوډه درکې چې ورغی حضرت عثمان رضی الله عنه ته ویل چې زه د الله رسول الله جلم و ما دې تر شو ولې تیرا وشو له په ورشه و تاسو د امداد وکي یا به روپۍ یا به اوش یا به غوړی صدق بیا حضرت عثمان رضی الله عنه خپل شپانه چې څټم را ورسېږي او شان او غټه رمه او غټه ګلې راوسله شپنته وره او شپته سوره کو دغه انسان ته دغه پلانې اوش ورکړه بل اوش مور کو هغه پلانې اوش ورکړه او اوش په ورته ویلې چې هغه اوش دي هغه د ټول د اوشانو تر مخ روانه ده هغه د اوشان د مخ څخه اوش دی هغه کوم ورکه بیا د نور اوشان تګ را تګ نس کولای ول بس ورکه هغه اوش ورکه څومره اوشان ټول راموته عثمان رضی الله عنه ته ویل هغه اوش په بیرته دوی چې هغه په اوشانو کې دا کوم شان چې هغه خزانو بار دا کوم شان چې هغه شدو غړو بار دا کوم شان چې هغه مال تا ته د لربو د بار بل شرا بار کړی راوړل ول هغه بارونو د خزانه او د شان ټول ورکړه د الله رسول ما تر له شرع به ورته ول زغه سکون ولتهم رسول الله ستاسو د خپل مزدور کوم ته د بالا د درسو د شپه عثمان رضی الله عنه کوم سره بیا دغه عملنامه چې الله ته موجوده پیش کړه د الله جل جلاله به نیمه خوشالي نیمه به الله جل جلاله په خوشالي کې راس بیا د علي کرم الله وجه دا څنګه انسان د هغه انسان ولې چې الله جل جلاله او انبیاء کرام نبی عليه السلام د شر خدا ویل د الله جل جلاله شر دا رقم وو په جنگ په جهاد کې چې څومره غټ لشکر د کفارو باندې راغی د خپل تور سٹارټ کروان به سره داغو باندې د سر اثر نه وته د دل نامه وځخه ډیر کفارو د پر کې باندې تک نشو کوله دا کوم د الله جل جلاله په قرسو یو صحابي وي علي کرم الله وجهه عمل نامه چې ته پیش کې د الله جل جلاله به بیرته پرخ خوشاله راس بیا بزما استادان خیرن دا بیکار عمل نامه د سود ډک د غیبت ډک د درواغ ډک د بدعت او کفر او شرک ډک په مانځ کې خوان نسته بل مانځ ډک لرو به روزه زخه ډک زکات د ځان څخه ټول هغه ډک حج پر فرض هغه نکو ځان ما چول د هغه ډک دا به ته پیش کې په دغه الله جل جلاله موت څه کیسه ظاهر خبر ده چې الله جل جلاله پر مسلمان رحم وکړي الله دې هر مسلمان ته عفو سخت عذاب مستحق ودار كم عذابو فدار كم شان کې عمل امر کې ممکن پیش کړي درم انسان ورځ په قیامت چې څومره حسابونه کتابونه وسی بیا به یو سړی پر رواني په عمل نامه کې به نو ټول ګناوي لیکلي یو څنګه د خیر کار لیکلي بل سړی پر رواني
ټول عملنامه به د خیر له کارو ډک یوه کوچنۍ خبره چې د هغه د شر دا سړی به د یوې شیوه پیدا وي دا یو عملنامه د یو خیر کار او په کار نور ځي و دغه انسان ته به عملنامه کې د یوه شر له وجې څخه دی فساد بیا به هغه انسان او بل انسان ته وایي الله جل جلاله په زړه کې واچوي انسان به بل انسان ته وایي چې دا ستا عملنامې خو نشته د خیر زما ډېرې دي دا ستا یوه دانه و ما ترک تعلم روانې وه جهنم ته تعلم د عذاب مستحق یې دغه انسان ورته ورکړي د خپل عملنامه د خپل د خیر عملنامه الله جل جلاله ودغه دواړو انسانانو ته حکم وکړي چې دواړه وګرځي جنت ته یو انسان خپل خاص خوش کړه شی دا یو الله جل جلاله دپاره د انسان ته او د بل انسان بیا عملنامې پرسولې او ځکه الله جل جلاله ته دا رقم یو پر بل مهربان یو پر بل ښه نظر د همسایه جبرائیل امین به نبی علیه الصلاة دومره ډېر زیات تللی او راتلی دی د همسایه په حق کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي زه په دې ویره کې ولم چې د همسایه حق پر همسایه باندې فرض نه شي زه په دې ویره کې وم چې د همسایه وارث و میراث دا بل همسایه وانخلي د همسایه حق ډېر په موږ کې بیا ډېر زیات ختمول خرابول پښې کاټول د یو بد رد ویل هغه خاص کړه د همسایه راپېښ بیا همسایه کې فرق دی که دکان کې ویم که په کور په مکان کې ویم که د کلي غویم که د قوم غویم باید انسان په دغه شي سوچ وي همسایه به رسه ډېر خیال سره ورځ په قیامت بیا غاړې بندي ورځ په قیامت بیا پساوي ورځ په قیامت عملنامې به له ګناهو ډکې و الله جل جلاله ته به سترګې نه شو ښکاره کولی و نبي علیه السلام خپل مخ نه شو ښکاره کولی چې یا رسول الله د ستا امت یم انسان به ګوره یو انسان په یو چا مین شي بیا هغه انسان کوشش کوي د هغه انسان یو رکن د هغه انسان یو پیر د هغه انسان یو شو دا په ځان کې اختیاروي انسان یو ځان ته سوچ وي ما ورته ورځ په قیامت د نبي علیه السلام ځان امتیان د نبي منو بعضې خو عاشقان د نبي علیه السلام ځان منو د ورځ په قیامت د نبي علیه السلام ودرېږو نبي علیه السلام په جلا شکل کې وایي ما ورته په جلا شکل الټه به دغه په خلاف روان محترمو دوستانو وخت رسولی دغه یو څو مسلې واوراست اوله مسله دا ده چې کوم ټیم کې جمع ولاړ دا مسجد جمع وشي که مازدیګر لمونځ وي که ماښام لمونځ وي که جمعې لمونځ وي که بل لمونځ وي لمونځو کې هر مسجد کې رش وي شاوخوا کې صفو کې خلکو سره لمونځونه که ځای هغه پر لمانځه ولاړ وي دغه انسان صفو کې ټوپونه وي دغه ډېره غټه ګناه دغه انسان له دغه کار څخه ځان وساته دا مه کوه دغه کار ځان وساته بالکل دا ځان په کنټرول کې راوړه ته 5 منټه په مسجد کې نشې تېرولی بیا خو مسجد نه دی دا خو بیا ورته تاڼه ده باید چې بیا ته زر زر تاڼه ووایه په ما تاڼه په تاڼه کې انسان ځان نه خوښوي نو خو مسجد کې ولې ته ځان نه خوښوه ځینې تکشیر او بل محترم دوستان دعا چې ده دا انسان دوه شانه چې دا په مجموعي طور کې الله جل جلاله ډېر زر قبلوي یو د جنازې لمونځ جنازه د جنازې لمونځ دا رقم وي ګایه د مړي له وجې څخه نبي علیه السلام فرمایي وایي دا مجموعه دا کوم چې لمونځګزار لمانځلی چې راغلی هغه الله پاک وبخښي ګایه د لمانځلو والا له وجې څخه دا مړی وبخښي الله پاک او دعا چې ده مجموعي طور دعا دا بیا څنګه دا بیا الله جل جلاله انسان ګایه ګناهګار د ده په دا کم سب کې چې کم خلک ورسره ناست شاید په دغه سب کې دا رقم انسان نه چې هغه الله ته قبول وي د هغه له وجې څخه به دا ټوله سب بیا الله پاک بخښي ولې بیا فرشتې څه چې والا ته موجوده شي بیا والا ته وفرمایي چې زه د دا رقم مجلس سره روان یم بیا ما خوش کړه یو ډېر زیات نازولی بنده پکې وایي هو وایي به د هغه له وجې څخه ما ټوله مجلس بخښلی په سب کې ناست ټوله بخښلی یا ټوله مسجد کې بیا ټوله مجموعه ما بخښلی دعا هم د چینۍ بیا کوست که هر ځای دعا مجلس په مجموعي طور کې کوست ځان ته مه ولاړېږي له دعا ځان مه باسئ دعا مخ العباد دعا دا د عبادت خاص جر دی مغز دی مه یې له کوست له ځان خدای څخه غواړاست بل محترم دوستانو
مسجد دا د الله کور دی. هر انسان چې هغه په خپل کلي کې دی یا په بازار کې دی یا په محلې کې دی، هغه انسان به خپل مسجد ته سوچ وي، خپل مدرسې ته سوچ وي. هغه د الله مسجد د الله کور دی. دغه انسان و مسجد ته محتاج دی، مسجد و انسان ته نه دی محتاج. مسجد دا د الله کور دی چې انسان څومره ځان پکې زحمت پکې کاږي. څوک مه خبره یو شی کې وګوره نسته ولاړه په خپله پکې کښېږي. څوک مه خبره په مدرسه کې یو شی کې خراب دی ولاس په خپله پکې سم. ګوره خواري به د جلا یو عبادت شي، پیسه به د جلا عبادت شي، ورځ په قیامت به د ځواني هم په الله په عبادت کې مشغولې، دنیا به دې په وخت باندې مشغولې، وخت به دې د الله په عبادت کې مشغولې. دغه شان ډېر اهتمام کړو، ډېر خیال یې ساتئ. دا هغه ورځې چې یو عبادت یوه نقطه دا په لس نقطو بدلې شي. الله جل جلاله مستعص قد خبر عنك فكرة تبكي وعلى من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن خلاص العالم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وسلم وشر محمد على عمله واخذ الكفر واليهود والنصارى ومن على. اللهم شتت شمل الله وفرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر أخبارهم. الله تعالى لا خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.